سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمار اسلام عزت مند مسلمانانو اللہ رب کائنات عز وجل مستر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د ماہ سفر عظیم او قدرمند میاشت شروع ده چې په دې میاشت مبارکه کې ډېر فضایل او برکات دي. د میاشت مبارکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله میاشت د سفر شروع شي نو 1,20,000 یعنی 1,20,000 مصیبتونه او بلاګانې دې سره د اسمان نه راکوزیږي. او چې څوک ورکې عبادت کوي، تلاوت کوي، تسبیحات کوي، 5 وخته مونځ ادا کوي، د هغه بلاګانو مصیبتونو نه هغه انسان محفوظ وي. هغه بلاګانې هغه ته هیڅ قسم تکلیف او ضرر او نقصان نه ورکوي په وجه د دې چې دی په عبادت کې مشغول وي. نو زمونږ استاد خوږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د سفر مبارک په میاشت کې د عشاء د مانځه نه پس د ماسخوتن د مانځه نه پس د ماسخوتن مونځ ادا کې او بیا 4 رکعاته نفل مونځ نیت وتړي او په هر یو رکعت کې ان دا اول رکعت کې د الحمد شریف نه پس 15 کرتی سورت کافرون تلاوت کی. په دویم رکعت کې د سورت فاتحه نه پس د الحمد شریف نه پس سورت اخلاص 15 کرتی ہوئے. په دریم رکعت کې د الحمد شریف نه بعد 15 کرتی سورت فلق تلاوت کی او په څلورم رکعت کې د الحمد شریف نه بعد 15 کرتی سورت الناس تلاوت کی آخری صورت او بیا سلام کلو ګرځي په خپل ځای باندې بناستې 100 کرتی بوای ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا به 100 پیرې وای او بیا د هغې نه پس په 80 کرتی درود پاک په محبوب علیه السلام اوې. هر یو درود چاله ورځي نو هغه درود پاک وای. نو حضور پاک علیہ السلام فرمایي چې د انسان تب ثابت کال د هر قسم مصیبت نه محفوظ وي او د هغه بلاګانو، مصیبتونو، تکالیفو، رنځ بیمارونه، حادثاتونه، نقصاناتونه او د هر قسم پریشانونه او د رزق د تندستینا بدا انسان محفوظ وي د دې 4 رکعاتو نفل د برکته. نو عزتمندو د سفر عظیمه میاشت شروع ده. څوک 1 شپه کولی شي، 2 شپې کولی شي، 3 شپې دا نفل کولی شي، هر شپه دا نفل کولی شي. نو ډېر فضایل او برکت لري. الله کریم دې موږ ټول دیندار کړي او د میاشتې د سفر مبارک د میاشتې برکتونه شرابتونه الله زموږ نصیب کی او د هر قسم مصیبتونو او تکالیفونو الله موږ ټول محفوظ وساتي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.